یو وخت یو کلی و چې د جنگلونو او غرونو ترمنځ د خاورني لارې پر سر آباد و. دا یو آرام او پخوانی کلی و. د کلی نوم سکونپور و، خو په حقیقت کې سکون یوازې نوم و. پخوا د کلی خلک او حیوانات لکه یو کورنۍ یو ځای اوسېدل، یو بل سره به یې مرسته کولې او هر څه به پر برابري روان و. خو د وخت په تیریدو سره د خلکو چلند بدل شو. اوس ډېری خلک یوازې خپل ګټه او خپل سکون غوښتل او د یو بل سره د ګډ ژوند عادت کم شو. د کلي کې یو جوان اوسېدل چې نوم یې بھولا و. د بھولا چهره تل جدي وه، سترګې یې جوړې او حرکات یې آرام ون. هغه ډېر خبرې نه کوي، خو چې به خبرې کولې نو له سوچ او عقل سره به وي. د بھولا عادت وو چې تر ټولو مخکې به پاڅېدل او هر سخت کار به یې کړ. هغه به اوبې راوړلې، لرګی به راټول کړې، د مشرانو مرسته به یې کولې او د لارې پر سره به ماشانو خوندې ځایونو ته رسولې. هغه به تل د نورو خیال ساتل، خو که څه هم خپله ستړی او د شپږې نه کار نستومانه و. خو افسوس دا و چې د کلي خلک د بھولا د مینې او زحمت قدر نه کول. خلکو به ډېر ژلې په ټوکه ویلې، دا هلک خو یوازې د کار لپاره پیدا شوی دی، بل څه نشي کوي، او بیا به د هغه په چوپتیا ملندې وهلې. بھولا هر څه زغمل، خو چوپ پاتې کېدل. هغه باور درل چې رښتیا د شور اړتیا نه لري او اصل کار په خپله ثابتېږي. د کلي کې یو بل جوان هم اوسېدل چې نوم یې زارا و. زارا ډېر چالاک او زرنګ و، خو په زړه کې خیر نه و. هغه لږ کار کول، خو د خپلې زور او چل ول پر وسیله به د نورو حقونه اخیستل. زارا د بھولا عادت نه خواشا کول. هغه فکر کول که بھولا همداسې کار ته دوام ورکړي، خلک به هغه ته عزت ورکړي او د ما چل به ارزش له لاس ورکړي. یوه شبه زارا په کلي کې آواز خپره کړه: د خوړو کمی شوی دی، دا کار بھولا کړی دی. د کلي خلک په شک کې شول. چرګنا وویل: زما هوګۍ هم ورکی دی، او وزه وویل: دا هم د بھولا کار دی. بھولا هر څه وریدل، خو بیا هم څه ونه ویل. سترګو کې درد و، خو ژبه یې چوپ وه. ورځې تیر شوې او بھولا یوازې شو. ماشانو تر لرې شوې او د کلي خلکو هغه له پامه وغورځولو. یوه شبه بھولا یوازې ناست و. اسمان ته کتل او وویل: رښتیا تل زر نه څرګندېږي، خو هغه هر ځای شته. هر سحر بھولا تر ټولو مخکې پاڅېدل، د ډنډې نه اوبې راوړلې، لرګی به راټول کړې او د کلي خلکو کورونو ته ورسولې. ماشانو به ښوونځي ته په امن رسول. کله کله به د ونو، ګلونو او هوا تر څنګ ناست و او وویل: په ژوند کې هر کوچنی کار مهم دی او هر کار ارزش لري. ماشانو به ډېرو ژویو د بھولا سره ناست وو او هغه کیسې یې وریدل. هغه به یې ته ویلي چې کار او زحمت د ټولو لپاره ګټه لري. یو ماشوم تل وپوښتنه کړه: بھولا وروره، ته دومره کار کوي خو خپله څه نه واخلي؟ بھولا مسکه کړه او وویل: څوک چې یوازې د نورو لپاره کار کوي، هغه تر ټولو لوی انسان وي. زارا لا هم هڅه کول چې بھولا بدنام کړي. هغه نوي آوازې خپرول او د شپږې به خلک پارول. د کلي خلکو شک نور هم زیات شو. یوه شبه چې ټول کلی ودپو، ناچاپ سخت باران او طوفان راغی. سیل کلی ته ورنن شو، ځمکه ولړزېدلې، ونې ونړلې او خلک په ویره کې هر لور ته تښتېدلې. زارا چیغه کړه: ما وژغورئ، زه د کلي مشر یم. خو هغه شیبه د مرستې اړتیا وه او یوازې یو کس ولاړ و: بھولا. بھولا بېلا د شکایت کار پیل کړ. هغه ماشانو د پریوتو ونو وژغورل، اوبو کې ډوبېدونکو خلکو ته لست ورکړ، او که څه هم خپله ستړي، لوند او زخمی و، بیا هم هیڅ نوک یوازې نه پرېښودل. شپږه اوږده وه، خو بھولا ونه درېدل. هره ګنه سخت لاره په خپله تېره کړه، هر خطر مهار کړ او هر انسان وژغورل. کله چې سحر لمر راخت، کلی چوپ و.
ټول خلک زنده ون او بولا د چوپتیا ناست و. ستړی او لوند خو مخ یې له سکون ډک و. بیا رښتیا را څرګندې شوې. یوه کوچني نړګۍ وویل ما تیره شبه ولیدل چې زارا خوړک غلا کول. ماشانو وویل بولا ما وژغورئ. زارا سترګې ښکته کړې. د هغه زور او چل نور هیڅ ارزش نه لرل. بولا وویل رښتیا د شور اړتیا نه لري او نه شاهد ته. وخت بس دی. هغې ورځې نه راهیسه سکونپور به رښتیا هم د سکون کلی شو. بولا هماغه چوپ سړی پاتې شو خو اوس هیڅ نوک د هغه چوپتیا ملندې نه وهلې. د دې کیسې زده کړې دا ده